یو شعر مې ووایي ای طایفه ګیله من یمه ګیله مې درنه کېږي بېګونه مې چې جانان په کاڼولې او لاس دې مات شه چې په دروست جهان رسوا شې معشوقې د پاک سبحان په کاڼولې عایشه وایي یا رسول الله په ټول ژوند کې ما ته سخته ورځ وښیه وی عایشه چې د جنګونو نه سخته ورځ وی او یا رسول الله وی عایشه په ټول ژوند کې بیا طایف ډېره سخته ورځ وه وی چې کله طایف ته لاړه په ما باندې هر طرف نه د عایشې کاڼې ګزار و دومره په کاڼو باندې وروسته جسم اطهر مبارک نه مې وینې روانې شوې ای عایشې یو ځل به په ما باندې کاڼې ولګېده زما وجود باندې دوم ځل به بیا کاڼې ولګېده زما وجود باندې دریم ځل به چې بیا کاڼې ولګېده زما وجود په عایشې زخمی شو زما وجود نه مې وینه روانه شوه حتی چې د ټولې کپړې مبارکې مې وینو نه لهو لهان شوې حتی آخر کې مې پاونې مبارکې وینو نه ډکې شوې ای عایشې سو میله د الله دین دپاره په کاڼو باندې ویشتم زه وایم الله مونږ خو یو کنزل د دین دپاره نسو برداشت کوی مونږ د خور کنزل دین دپاره نسو برداشت کوی مونږ مور کنزل د دین دپاره نسو برداشت کوی مونږ د پلار کنزل د دین دپاره نسو برداشت کوی مونږ د ښځې کنزل د دین دپاره نسو برداشت کوی الله رسول الله مبارک می طایف کې دومره په کاڼو باندې وشته سر نه ونچه خپو پورې اندام وینو نه لهو لهان ده بیا هم په دې وخت کې الله جبرائیل راولېږو او جبرائیل څه وایي الله وایي محبوب نه تپوس وکړه کوئ د طایف شهر په دې غرو منځ کې به ختم کړه الله ای نوجوانه ای د نبي علیه السلام امتي ته ځان ته مسلمان وایې ته ځان ته امتي وایې رسول پاک جواب ورکوي نه نه دا خلک مغر کوه دا خلک مه ختموه په دې طایف کې به داسې خلک الله پیدا کړي چې ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا پیغمبر مې دا اخلاق زما محمد رسول الله اخلاق دي نو امت ته سوچ وکړه مونږ کوم طرف ته روان یو مونږ چا پسې روان یو چېرته سوچ مې کړی د رسول الله مبارک مې دین دپاره یې ښخونه شهیدان شول دین دپاره تکلیفونه برداشت کړل د خور کنزل مې رسول الله مبارک برداشت کړي دي د مور کنزل مې رسول الله مبارک برداشت کړي د پلار کنزل مې رسول الله مبارک برداشت کړي دي ای مسلمان وروره د دین دپاره د امت دپاره رسول پاک ډېر تکلیفونه برداشت کړي الله دې مونږ ستاسو ټول د محبوب عاشقان جوړ کړي کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہے اللہ مدے محبوب عاشقان جوړ کی رسول الله مبارک دنیا ته راغی یتیم راغی پلار دنیا کې نشتا 6 سال عمر دا مور دنیا نه لاړه چا ورته د محمد ستا مور وفات شو رسول الله مبارک اسمان تستر کې پورته کړي الله محمد خونن بیا یتیم پاتې شو پلار دنیا کې نو مور هم دنیا نه لاړه رسول پاک مبارک سترګونه اوخ کې روان دي ورکه مشوم دا د مور په هجران کې رسول پاک جاری مور دا وګرځه که دنیا کې مور باندې نعمت درته ملاو شي دا ستا هغه مور ده کبھی در بدر کبھی ان کے گھر غم میں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا اے مولا نن دې دستار والا ده ستا پر مور ډېر دا پردیو خلکو جامې مینځلې دي اے مولا نن د رسول الله مبارک دا پګړۍ والی ده د ول په ول دستار دی والی دی د دې دستار دپاره مې رسول الله مبارک ډېر تکلیفونه برداشت کړي صحابه کرامو ډېر تکلیفونه برداشت کړي مې دې دین دپاره علماو تکلیفونه برداشت کړي ستا مور ستا پلار د دې اطاعت علم دپاره دې پګړۍ دپاره ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي نو د نبي علیه الصلاة والسلام وارث یې داسې په مفت توجه لږ د ملګري ما طرف ته ګورئ دا بهر ملګري لږ ودرېږئ په اطمینان سره دا بهر چې کوم صرف انتظام نه علاوه چې څومره ملګري اطمینان سره کینې لږ ما طرف ته توجه وکړئ چې ستاسو توجه انشاءالله موږ به په توجه سره بیان کوو کنې موږ خو دا روزانه جلسې موږ خو جلسې کوو زه به بیان وکړو لار به شم زموږ مقصد دا دی څه زده کړو دلته موږ تاسو څه زده کړو الله دې موږ نبي علیه الصلاة والسلام عاشقان جوړ کړي رسول الله مبارک ته مې چې کله مور دنیا نه لاړله قبرستان ته لاړو د مور قبر خوا کې ناسته رسول الله مبارک 6 کاله عمر ده سترګو نه اوښکې روانې دي په جړا باندې شو مور قبر سر ته ناسته داسې ټیکې والا ده او سترګو نه اوښکې روانې دي او جاري وایي ای مور جانې
نن خدا سي یتیم شم اته مې چې کومه سهارا وي هغه هم نه لاله او رسول الله مبارک مې وای کاش کله محمد مور ژوندۍ و محمد په فرض منځ باندې ولاړ ما خپل مور ویلی و محمد بچي ال راشه ما بل سلام اړولې و خپل مور ته ورغلې و بیا رسول الله مبارک یتیم پاتې شو هاي وای دا سوچ چې زمون ور حوصله پکانو ولي بيخي لکه د غرونو سلسله پکانو ولي او چې تمه د جفا پکانو ولي خود بجارم ماتېږي خامخه چې څوک شیشه پکانو ولي او عجبه ده هغه خلک د امن داویدار شول چې څوک زمون امن قافله پکانو ولي عزتمندو رسول الله مبارک یتیم پاتې شو خانه کعبه کې توجه خانه کعبه کې رجسٹر پروت تا هغه کې نمونه لیکلي هر نوم سره یې زنانه نوم لیکلای دا راله رجسٹر ته ګوري رجسٹر کې لیکلي دی محمد دا چې او قتل و محمد خو یتیم دا خدا سي یتیم دا نورو بچانو خو پلارونه شتا و کوم زنانه وای کومږي راواخلو مونږ ته به شو دی راکي مونږ ته به پیسې راکي مونږ به شو دی ورکو مونږ به د خپل سینې پي ورکو لیکن د دو پلارونه به مونږ له پیسې راکي لیکن رجسٹر ته او قتل نو محمد دا حلیمه سعدی واپس لاله خوم ته وای اے خوم دا لانم مکه کې رجسٹر کې مې نمونه وکتل هر نوم سره هر زنانه نوم لیکلا لیکن صرف یو نوم پکې خالی و نوم سره دا چا نوم نو و هغه څوک و هغه محمد و خاون ورته خیر د تیر واخله کدای سي الله مونږ پر بختور کې د پیسو لالچ مکوا پیسو لالچ مکوا حلیمه سعدی الله ډیره کمزور زنانه ده د الله خپل بچي مشوم ور کړو رسول الله مبارک کله سینې سره جوخ ونی و دا ډیره کمزور زنانه و هغه ته څه پته و دا د دوجنو سردار ده هغه ته څه پته و چې پارس لیکلي دي لا اله الا الله محمد رسول الله دته څه پته و چې دا محبوب ده دته څه پته و دا د ټولو انبیاء سردار ده دته څه پته و د سره الله مینه ده دته څه پته و د سره صحابه کرامو مینه ده دته څه پته و د سره کانو مینه ده دته څه پته و د سره پټو مینه ده دته څه پته و د سره غرونو مینه ده دته څه پته و د سره سمندر مینه ده اغیارا وورا محمد رسول الله ده کله چې رسول پاک حلیمه سعدیه سینې سره چوپ ونیو الله دومره طاقت پکې راوستو رسول پاک ته شو دی ورکړ خپل بچی ته هم شو دی ورکړل دا محمد رسول الله دا او بیا چې کله په اوخ باندې رسول پاک مخ ته کېنوي اوخ روان شي چې کله رسته کېنوي اوخ کېني حلیمه سعدیه وایي چې باخبره ده او چې کله بیا مدینې طرف ته روانه ده ډېر تیز انداز سره روانه ده یو زنانه تپوس ورنه کوي ای حلیمه سعدیه کله مکې ته راغلې ستا اوښ ډېر کمزوری و ستا خچر ډېر کمزوری و ستا سورۍ ډېره کمزورې وه ډېر په ورو انداز سره روانه وې او چې مکې نه واپس مدینې ته روانه ډېر تیز انداز سره روانه آیا تا سورۍ بدله کړې ده حلیمه سعدیه جواب کوي نه سورۍ هغه ده نه اوښ هغه ده نه سورۍ هغه ده لیکن سوار بدله سوار محمد رسول الله ده په زور سبحان الله یعنی آپ کی آواز نہیں لگ پسورا ہے سبحان اللہ رسول اللہ مبارک بھی یتیم پاتے شو او بیاتا تین دا پارت تقریبولا برداشت کئی ننو مت کم طرف تروان دا من ہر سای عالم پر اٹھو کی نہ کئی پا دے موبائل کے پا دے فیس بک کے من انسانان نہیں منگ بغلتا ہی نہیں کی منگ سے فرشتی منگ یوا گھنٹا بیان کو زرس تڑے کو کم معمولی مداسسه پکې مونږ کړی یاره وره کی فیسبوک لا چې نیکه خبره ورکا هر کس لګیا دا علماء باندې تهمت لګي می بس دا وتعذ من تشاء وتذل من تشاء عزت او ذلت د چا په لاس کې ده چا په لاس کې ده چا په لاس کې ده